الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. د دوی د دویم قول جواب دی. د دوی دویم قول داو خپلو مشرانو ته چې انما نحن مستهزئون، مؤمنانو سره ښکته پورته کیږو ځکه چې مونږ د هغوی پسې استهزاګانې کوو. الله جواب کوي الله به جزا د استهزا ورکي دوی ته او مهلت ورکوي دوی ته په سرکشۍ د دوی کې په داسې حال کې چې دوی حیران او متردد دي. اول خبره خدا ده چې الله یستهزئ بهم په مخ کې ولې عطف نه کو؟ جواب دا ده چې مخکې محل صالح د عطف د پاره نه دی، معنا کې نقصان راځي. ځکه یا به په انا معکم باندې عطف کې، یا به په انما نحن مستهزئون عطف کې، یا به په قالوا انا معکم عطف کې. که انا معکم او انما نحن مستهزئون باندې عطف کې نو الله یستهزئ بهم به بیا د دوی مقوله شي، لکه انا معکم انما نحن مستهزئون چې د دوی مقوله وه. د دوی درې مقولې به شي. یوه دا ده چې انا معکم مونږ تاسو سره یو، دویمه دا ده چې انما نحن مستهزئون، او دریمه د دوی خبره دا ده چې الله استهزا کوي د دوی پسې. دا خو د دوی مقوله نه ده که نه؟ او که په قالو انا معکم باندې عطف شي نو بیا به دا جواب د اذا شي، نو د الله استهزا به مقید شي په اذا خلو الی شیاطینهم باندې، لکه څنګه چې د دوی قول مقید و په اذا خلو الی شیاطینهم باندې، ځکه حکم په جزا کې کړه، شرط خو قید وي د حکم د جزا د پاره. قالو انا معکم، انا معکم به دوی کله ویلې چې کله به د شیطانانو سره یو ځای شو نو الله یستهزئون به په قالو باندې عطف شي، معنا به داسې شي چې الله استهزا کوي د دوی پسې کله اذا خلو الی شیاطینهم کنه. پې پوه شوئ که نه شئ پوه؟ لہذا دا عطف نه که په مخکې باندې. علامه بیضاوی رحمه الله یو 15 مباحث ذکر کوي. اول په الله یستهزئ په مفهوم باندې یو اعتراض او د هغې 15 جوابات، دا به یجازیهم نه ذکر شي. دویم بحث یو 2 نکتو بیان، دا به انما استونی په سره ذکر شي. دریم بحث د یمد ماخذ او د هغې تحقیق من مد الجیش. څلورم بحث د طغیان نسبت الله طرف ته، دا څنګه دی؟ د معتزلو د طرف نه 4 تاویلات، دیکه طغیان خو قبیح دی او دلته نسبت الله ته شوی. معتزله 4 جوابات کوي. والمعتزله لما تعذر علیهم اجراء الکلام علی ظاهره، دا به دې ځای نه ذکر شي. 5م د طغیان لغوي معنا او د عمه تحقیق. د عامه او د عامه په معنا کې څه فرق دی؟ اول بحث الله یستهزئ بهم، الله به استهزاء کی دوی پسې، دلته استهزاء منصوبه شوې ده الله ته. نو سوال دا دی چې استهزاء خو قبیح شی دی، دا خدای ته څنګه منصوبه شو؟ دویم دا دی چې استهزاء سره جهل لازمي دی، ځکه چې موسی علیه السلام ته خلق ویله تتخذونا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. دا استهزاء خو جاهلانو کار دی، خدای ته دلته څنګه نسبت شوی؟ دې 15 جوابات کوي. یجازیهم علی استهزائهم، د جزا معنا دا، یستهزئ معنا دا ده چې جزا د استهزاء ورکوي دوی. نو سوال دا ده جزا بیل شی دی او استهزاء بیل شی دی. جزا استهزاء ته استهزاء وایي او جزا ته جزا وایي. نو دلته جزا ته څنګه استهزاء ویلی شو چې یستهزئ بهم؟
نو دې جواب کوي سمی جزاء الاستهزاء باسمی، جزا د استهزاء ونومولی شو باسمی په اسم د استهزاء، کما سمی جزاء السیئة سیئة، لکه څنګه چې جزا د سیئې سیئه نومول شوې ده، او جزا د سیئې خو سیئه نه ده که نه، یا جزا د اعتدا اعتدا ګڼل شوې ده، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، جزاء سیئة سیئة. پې پوه شوئ؟ نو دا ولې داسې شوي دي؟ اما لمقابلة اللفظ باللفظ، دا اول جواب دی، یا خو مقابله د لفظ په لفظ سره شوې ده. مقابله د چا شوې ده؟ لفظ. هغوی لفظ استعمال کړی او د استهزاء انما نحن مستهزئون، دلته جواب کم لفظ استعمال شو الله یستهزئ بهم. نو جزا په پوه شئ، مقابله د لفظ په لفظ وشوه، د جزا د استهزاء په ځای باندې د استهزاء لفظ استعمال شي. یو جواب شو. دویم جواب او لکونه مماثلا له فی القدر، دا نمبر 2 دویم نمبر ورسره ولیکئ، دا دویم نمبر جواب. یا د دې وجې نه چې خدای جزا ورکوي په دې استهزاء باندې، دا به په مقدار د استهزاء، دا جزا به په مقدار د استهزاء، جزا د استهزاء مشاکله ده د استهزاء سره، مماثله ده د هغې د استهزاء سره په جزا کې، او مماثله له فی القدر، یا د دې وجې نه چې دا مماثله ده د هغې سره په قدر کې، په اندازه کې دا جزا، نو استهزاء ورته ویلې. دریم او یرجع وبال الاستهزاء علیهم، یا دا ده چې ارجاع رجع د وبال د استهزاء په دوی کېږي، وبال د استهزاء په دوی راځي، رجع دوی ته کېږي د وبال. پې پوه شئ؟ الله یستهزئ بهم، الله تعالی به وبال د استهزاء راجی کی دوی پسې، فیکونو کالمستهزئ بهم، نو الله به شي داسې لکه مستهزئ چې د دوی پورې. پې پوه شئ؟ دریم جواب شو. څلورم جواب او ینزل بهم الحقارة والهوان، یا به نازل کی الله د دوی پسې سپکواله او ذلیلواله، الذي هو لازم الاستهزاء، چې کم لازم دی د استهزاء سره، والغرض منه، غرض دی د استهزاء، د استهزاء نه غرض چا پورې ته استهزاء کې هغه سړی سپکې که نه، د استهزاء سره سپکوالی لازم دی. گویا کې ملزوم ذکر شي چې استهزاء د مراد ترېنه لازم دی. معنا به داسې شي الله یستهزئ بهم، الله به ذلیله کي، الله به حقیر کي، او الله به سپک کي دوی. دا څلور جواب شو. پنځم جواب او یعاملهم معاملة المستهزئ، یا الله یستهزئ بهم دا معنا ده الله به معامله وکړي د دوی سره، په شان د معاملې د مستهزئ، په شان د معاملې د مستهزئ، په دنیا کې او په آخرت کې. په دنیا کې خدا سي چې احکام د مسلمانانو به په دوی باندې دنیا کې جاری کیږي، نه د دوی به دا خیال شي چې والا چې موږ بچ، آخرت کې بچ خو نه دي در حقیقت کا. آخرت کې داسې جنت دروازه به ورته کلاو شي او منډو به کې وایي ورځی پې چې ورنږدې شي څه به ترې بنده شي. تاسې په دې پوه شئ. ګورئ اما په دنیا په باجرای احکام المسلمین، آیا د دې د وجې نه چې جاری به شي احکام د مسلمانانو علیهم په دوی باندې، او الله جل شانه مهلت ورکوي، استدراج کوي دوی اوچتوي په امحال سره او په زیادت په نعمت سره. دیزی پوری پوه شئ. علت تمادی پی طغیان په سرکشی باندې، پی طغیان په دغه کې علت تمادی په لرې کېدلو، پی طغیان په سرکشی کې، سرکشی کې خل لرې به لاړ شي. واما په الاخرت بیا یفتح لهم، کلو به کړی شي دوی ته، وهم په النار، او دوی به په اور کې، بابا للجنت، جنت دروازه به ورته کلو شي. په یسرعون نحو، دوی به په جلتۍ سره ور په منډو کړی شي نحوه دې طرف ته. فاذا ساروا الی چای ته ورسیږي سد علیهم الباب، دروازه به په دوی باندې بنده کی. او ذالک قول تعالی، دا قول د الله تعالی دی. فالیوم الذین، پس نن رضا کسان چې ایمان راوړی دی، من الکفار یضحکون، د کافرانو پسې به خاندي. و انما استونفا، دا دویم بحث دی. الله یستهزئ بهم،
دلته دا جمله شروع د لفظ الله نه ولې کړه داسې پې پوه شئ مخکې جملو کې خو داسې و الا انهم هم المفسدون الا انهم هم السفهاء دلته مناسبه د هغې سره داسې وه الا انهم هم الذین یستهزئوا بهم پې پوه شئ الا انهم هم الذین یستهزئوا بهم خو شروع یې داسې ونه کړه بلکې شروع یې د لفظ الله نه وکړه الله یستهزئ بهم دا ولې الله یستهزئ بهم په مخ کې عطف نه کړه یو خو د دې وجې نه چې الله تعالی وایي چې مؤمنانو پسې دوی خاندي او استهزا ورپسې کوي د دې بدله ما په خپله ذمه اخیستې په مؤمن زه جواب نه ورکوم زه یې ورکوم پې پوه شئ مؤمن ته وایي ته پروا مه کوه ستا جواب زه کوم الله یستهزئ بهم ګورئ وانما استونف به استیناف یعنی شروع د کلام وشو به په لفظ د الله سره ولم یعطف عطف نه کړی شو لیدل چې دلالت وکړي علی په دې خبره ان الله تعالی تولی مجازاتهم الله تعالی په خپله ذمه اخیستې دا بدله د دوی او نی دي محتاج کړي مؤمنان دې خبرې ته یعارضوهم چې د دوی سره مقابله وکړي دا یو وجه شوه او دویمه وجه دا ده چې استهزا د دوی لا یعبو به ده پروا پې نشي کېدلی ځکه چې الله د دوی سره څه کوي د هغې په مقابله کې د دې استهزا کالعدم ده وان استهزاهم بله دا ده چې استهزا د دوی لا یعوبه به لا یبالا به پروا نه کول کېږي په دې باندې په مقابلته ما یفعل الله بهم په مقابله د هغه څه کې چې خدای د دوی سره څه کوي الله یستهزئ الله به دوی ته جزا د استهزا ورکړي د دوی به صحیح او د دوی استهزا به صحیح د الله د استهزا جزا په مقابله کې نو ځکه لفظ الله ذکر کړه ولعله لم یقل الله مستهزئ بهم دا دفعه د بل اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده چې جواب د سوال سره مطابق وي نو د هغوی کلام خدا سي د انما نحن مستهزئون جمله اسمیه ذکر کړې ده کنه اسم او دلته یستهزئو پیل ذکر شوی دی مستهزئ په مقابله کې نو دغه به داسې وی چې الله مستهزئ بهم نو اسم به د اسم په مقابله کې راغلی وی دلته د اسم په مقابله کې پیل راغی دا ولې دی جواب کوي خلاصه دا چې دلته استمرار مقصود نه دی بلکې دلته مقصود تجدد دی حدوث حالن په حالن دی چې دوی بار بار استهزاګانې کوي الله به بار بار دوی له جزا ورکوي ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ونه ویلې چې مطابق شي د دوی د قول سره چې مستهزئون ایمان اشاره وکړه دې خبرې ته چې استهزاء یحدثو پیدا کیږي حالن په حالن لږ لږ ويتجدد حینا بعد حین او نوي کیږي وقتا بعد وقت وهكذا كانت نکایات الله تعالی دا قشان د الله تعالی بدلی دي فیهم په دوی کې د خدای عذابونه کما قال الله تعالی لك الله تعالی ویا ولا يرون دوی نه ګوري انهم یفتنون فی کل عام دوی فتنه کې غورځول کېږي په هر کال کې مرتن یو ځل او مرتين یا دو ځله ويمدهم فی طغیانهم مهلت ورکوي دوی ته په سرکشۍ د دوی کې یامهون په داسې حال کې چې دوی حیران دي دریم بحث من مد الجیش یمد د مد نه دی او د مد دو معنی دی زیادت او طاقت او دویم دانه معنی دا ده چې املا مهلت ورکول دلته زیادت او قوت معنی مراد د مهلت معنی نه د مراد د دو وجو نه یوه وجه دا ده چې مد په معنا د مهلت سره شي د هغې په صله کې لام راځي او دلته د دې په صله کې فی راغلی ده فی طغیانې یو وجه شو دویمه وجه دا ده په قرت د ابن کثیر کې یومدو راغلی ده چې یومدو او د یومدو معنا زیادت د هغې سبب مطابق شي دواړو قرتونو معنا به مطابق من مد الجیش و امده اذا زاده چې کله زیاد کې دی لره وقواه او قوي کې دی لره ومنه د دینه مددت السراج والارض راغلی ده ځمکه ډیوه مې قوي کړه په تیلو والارض ځمکه مې قوي کړه په سره دا کله ویل کېږي اذا استصلحتهما چې ته کله صحیح کې دا دواړه بزیت په تیلو والسما دی او په سره لا من المد په العمر دا یمد کې دا مد په العمر نه دی مراد
مهلت نه فانه يعدى باللام ځکه دا خو په لام سره متعدي کېږي او دا په فی سره متعدي دا یو وجه شوه که املا له لکه املا له لکه املا چې په لام سره متعدي کېږي او دویمه وجه وتدل علی دلالت کوي په دې باندې قرت د ابن کثیر هم ویمدهم والمعتزله دا څلورم بحث دی دلته د طغیان نسبت چې کوم دی الله ته شوی مهلت ورکوي په سرکشۍ د دوی کې او طغیان خو قبیح دی او نسبت د قبیح خو خدای ته نه کېږي که نه معتزله وایي مونږ خو کېږي په اعتبار د خلق سره او هغوی وایي نه کېږي نو دې دپاره څلور جوابات کوي چې دلته د طغیان نسبت خدای ته شوی والمعتزله لما تعرض علیهم هر کله چې متعذر شو په دوی باندې اجرا د کلام علی ظاهري په ظاهر باندې قالو دوی وی لما منعهم الله تعالی هر کله چې منع کړه د دوی نه الله تعالی الطافه التي هغه مهرباني یمنحها المؤمنین چې کومه مهرباني خدای مؤمنانو ته ورکوي وخذلهم خدای وښویول بسبب کفرهم په سبب د کفر د دوی سره او اصرارهم په سبب د همیشوالي د دوی سره په کفر وصدهم طریق التوفیق او په سبب د دې سره چې بند شو په دوی باندې لاره د توفیق علام کو سیم په ځانونو باندې په تزایدت بسببی نو زیات شو په سبب د دې سره قلوبهم په زړونو د دوی کې رینن و ظلمتن رین زیات شو تور ټاکی زیات شو ظلمت زیات شو تزاید قلوب المؤمنین لکه څنګه چې د مؤمنانو په زړونو کې انشراح او نور زیاتیږي په قرآن باندې په پوه شئ نو دلته ویمدهم مهلت ورکوي په سرکشۍ د دوی کې یامهون په داسې حال کې چې حیران وي معنا دار چې د خدای انعامات په دوی بند شو باطیني انعامات چې کوم مؤمنانو ته ورکوي او په سبب د کفر سره دوی وښویېدل او لارې د توفیق به ځان بندې کړې نو په زړه یې رین ولګېده په زړه یې ظلمت را ولګېده نو د دې نه تعبیر په طغیان سره وکړي پوه شئ یو جواب دویم او مکن الشیطان من اغوائهم یا خدای طاقت شیطان ته ورکړی دی د دوی په سرکشۍ کې فزادهم طغیانا شیطان زیات که دوی ته سرکشي نو دا طغیان خو د پیل د شیطان دی خو اسناد یې وشو د دې الله تعالی ته اسناد د پیل مسبب ته ځکه خدای سبب ورکوونکی دی که نه لکه اسناد د پیل چاته وشي مسبب ته دا دوه جوابه دریم واضافه طغیان الیهم اضافت د طغیان دې ته وکړو لئلا یتوهم چې څوک توهم ورکړي چې اسناد د پیل الیه دی الله ته په حقیقت حمل دی نو ځکه دوی ته بیا منصوب کې فی طغیانهم طغیان خو د شیطان کار دی خدای ته خو چې نسبت شوی مجازن دی نسبت د پیل غیر معول او ته شوی چې سبب دی مسبب دی او د دې دلیل دا چې اضافت هم ضمیر ته شوی دی چې څوک ونه وایي چې د طغیان نسبت به الله ته د حقیقت و مصداق ذلک او یا مصداق د دې دی انه لما اسند المد چې کله اسناد د مد وکړو شیاطینو ته اطلق الغیه اطلاق د غیم شیطانانو ته وکړو ګوره قال و اخوانهم یمدونهم او امثال د دوی په شیطانت کې یمدونهم دوی راکاږي په الغیه په ګمراهۍ کې نو هلته د مد نسبت شیاطینو ته شوی دلته الله ته شوی خو مراد ترې نه شیاطین وقیل چاویلی دی دا دریم جواب دی اصله یمد لهم په معنا د یملی لهم مهلت ورکوي دوی ته و یمد زیادت راولي فی اعمارهم کی یتنبهو دې دپاره چې بیدار شي ویتیو تابعداري وکړي فما زادو دوی زیات نه کوي الا طغیانا وعمها خدای خو مهلت دې دپاره ورکړه چې د دوی هدایت زیات شي خو دوی سرکشي زیاته کړه وعمها ړوندوالی د باطني ړوندوالی زیات کړه په حذفت اللام و لام حذف کړی شو وعد الفعل بنفسه فعل متعدی که په خپله پې پوه شئ اصل کې څنګه و یمد لهم لام یې لرې که فعل په خپله هم ته متعدي کما پی قولی تعالی لکه په دې قول د الله تعالی کې واختار موسی قومه اصل کې داسې واختار موسی من قومه هلته هم حرف جر حذف شوی دی دا درې تاویلات شو د معتزله او څلورم او تقدیر یمدهم استصلاحا الله تعالی دوی ته مهلت ورکوي د دې لپاره چې نیکان جوړ شي وهم مع ذلک یامهون او دوی سره د دې نه یامهون متردد دي په طغیان په سرکشۍ کې دا معنا نه ده چې خدای سرکشي دوی ته ورکړې ده پنځم بحث د طغیان صیغوي تحقیق
طغیان په زمې سره او په کسرې دواړو سره راغلی دی طغیان او طغیان طغیان چې شي که لقیان او طغیان چې شي لقیان دواړو سره استعمال شوی څه ته وایي تجاوز الحد فی العتوی د حد نه تېرېدل دي په سرکشۍ کې والغلو فی الکفر په کفر کې غلو کول و اصل د دې تجاوز د شی د خپل ځای نه عن مکانه شی د خپل ځای نه لرې شي دې ته طغیان وایي قال الله تعالی الله تعالی وایي انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریه یقینا مونږه هر کله چې سرکشه کړي اوبه توپانیم کړي اوبه نو تاسو مونږه بار کړئ په جاریه په کشتۍ کې نو طغل ما څه معنا ده د خپل ځای نه بې ځایه کړي یعمهون د دې مبدا والاشتقاق عمها ده یو عمیه ده او یو عمها ده پې پوه شئ عمیه څه ته وایي د سترګو ړندوالي ته او عمها د زړه ړندوالي ته وایي والعمها په بصیرت کې راځي کالعمی پی البصر لکه عمی چې په بصر کې راځي وهو التحیر پی الامر دې ته تحیر پی الامر وایي یقال رجل عامه وعمه وعرض عمها هغه ځمکه عمها چې پټی لا مناره به علامې پې نه بې علامې بې نښې ځمکه هغې ته څه وایي عمها وایي قال شاعر ویلی دي عمل هدا بالجاهلین العمه شعر داسې دی اولې ومهمهن اطرافو پی مهمهن عمل هدا بالجاهلین العمه معنی دا ده او ډیر اطراف د ځمکې صحراګانې چې طرفونه نورو صحراګانو سره یو ځای شوي دي ړانده کړي دي هغه تلونکي ړانده کړي دي پټ کړي دي نخو بالجاهلین العمه په هغې ناپوهه خلکو باندې العمه چې هغوی ته د لارې پته نه وي عمه هغه چاته وي چې د لارې پته ورته نه وي